الله الرحمن الرحیم ما ننسخ بعض نسخو کې دلته کې عنوان د باب شته لکه باب قوله تعالی ما ننسخ من آیت یا باب تفسیر قوله تعالی ما ننسخ من آیت او نسخه چې کومه نسخه ده نو دې کې عنوان د باب نشته دی ما ننسخ من آیت او ننسخها نو موږ صرف وایو چې تفسیر قوله تعالی ما ننسخ من آیت او ننسخها ګوره علماء کرام دا بخاری کتاب التفسیر سر اوریدي کی ښا لکه چې بخاری ته سره ورسې کنه دا حضرات ټول په قران باندې پوي ارسل دا اوس قرات علی الشیخ باندې خلق اعتماد کوي بس خو یو څو خبري اول یو څو صورت وایو بیا ان شاء الله اورو نسخ چې کوم معانی محدثین یا مفسرین ذکر کوي د نسخ معنا تحویل او تبديل ده یو معنا ده التحویل والتبديل نه یو ده یو شی بدل کی او دیم معنا د نسخ یو شی ختمول دي ٹھیک شو کنه لکه نسخت الشمس ظل نور راغی او سورج کم دین هغه ختم کړ اوس دې کې تحویل یا د تبديل معنی موږ نه کوو مګو د دې معنی کوو چې هغه څه شی رفع او ازاله ده اوس مسله دا ده چې قران عظیم کې نسخ شته او کې نشته ده رفع او ازاله د آیت یا د حکم شته او کې نشته ده دې کې لوی باس ده بعض علما لکه کې عبد الله ابن مسعود اولا قول داده چې قران عظیم کې منسوخات نشته ده یو حکم الله لګل دی نو بس باقي عمل پکار دی هغه بیا څنګه منسوخ شو او جمهور اهل علم علما چې دي هغه قائل بالنسخ دي خو بیا دې نسخ مراتب دي یو د نسخ مرتبه دا رفع الحكم بدون تلاوت چې د آیت لستنه کې دي شي خو باندې حکم نه لکه مثلا تاسو یا الذين لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا او دراینا تلاوت ته لیکن حکم به نشته لکه یا آیت الوصیت شو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین نو اوس دا آیت تلاوت کشته مثبت کیږي خو حکم نشته دی چې مور پلار تب وصیت کوي مور پلار دې پاره وصیت کوي انو خو غزان لبیا قران چې بوینل ته کې بیا تفصیل وی یا لکه دوی وی چې سورۃ الاحزاب چې دا ډېر وګ سوراتو خو دې ډېر ایسه نشته دی یاددار د سورۃ طلاق نو معنی دا شو چې نسخ ازالی او رفع ته وی دا رفع کله د حکم وی بغیر د آیت نه او کله چې کوم دی رفع د آیت وی بقا د حکم وی لکه مسأله د رجم شو اوس رجم زانی دی پاره واده کړی دی پاره حکم شته لیکن آیت نشته دی پایبر موږ نه کیږي کته چې ما خامو شروع کیا شیخ و شیخه تو اجازه نه یا فرجمو ما نکار من الله باندې خیرتو کې موږ کې جایز نه دی او کله کله داسي چې حکم او آیت دواړه مرفوع وي وڅکنه لکه د سورته طلاق یو حصہ شو وا اوس نشته جو نشته نو نه حکم ته تلاوت ته سورته عذاب یو حصہ وا اوس نشته ده بیا په دې باندې آخر کې دوه خبره قیمتي واوره بلکې درې بدر تو کوا یو دا
چې د نسخ باندې دا اشتباه راځي چې نسخ خود هغه چا په کلام کې راتل پکار دي چې چاته د خپل د کلام انجام او مستقبل معلوم ني الله مې ربان ته خو معلوم وو د بیا څنګه آیت منسوخ کا او منسوخ را لېګا نو الکا د دې نسخ نسبتونه دي یو د نسخ نسبت من جهه العباد دی چای دغه معنی شو یو نسخ من جهه الله تعالی دی چې بیان انتهاء التعبد بهذلات دی ما الله په علم کې وچ دا حکم با 15 کالو د پار بزل لاګو کوما او د 15 کال نه پس بزل دی رفع کوما او چې کله راغی چې لا تقول راینا نو بیان انتهاء التعبد بهذه الكلمه او زما په نسبان منسوخ شو لکه ما ته پته نو ما نسخ شو او دی الله طرف نه تاسو بیان انتهاء لکه مثال وسنګ یو مثال لکه د عبد الوارث مری سیف دی او دې په یو دفتر کې ملازم دی او هغه قانون داد چې یو سره شل کاله مزدوری وکړي بیا به پنسنی کیږي چې دې شل کاله مزدوری وکړه نو دې له پنسن ملاو شو د ګورنمنت په قانون کې دې پنسنی شو اذن په قانون کې وی چې دفتر نه وخت منګوي چې دفتر نه وخت اوس پورې کار کاوه سوی وخت او دای په حکم کې دا چې لکه پنسن شو هغه د مزدوري عمر چې وا ختم شو مثلا حساب آسان دی بل مسله یاد کړئ چې هغه دا چې د نسخ تعلق چې کوم دی د دې احکام سره امر نه سره وی قصص او واقعات سره د دې نسخ تعلق نه وی نسخ تعلق احکام سره اخبار سره ني واقعات سره ني او بل عام خبره یاد کا آیا چې د آیت باندې د نسخ اطلاق وشي نو دې نسخ سره ارتفاع د جميع اقسام کیږي یا څه قدرې من جمله د محکمات نوي د بعض علماء چې بس منسوخ شو نو بس منسوخ هی دی لیکن نه امر شاه سے په فیض الباری کې لیکي چې دا نسخ معنی دانه دا چې دا آیت مکمل هر لحاظ سره او د دې آیت حکم اس جهاد کې دی آیت متعلق نه دی دا خبره صحیح نه ده بلکې دا پسې او نسبت کې دا محکم دی لکه مثلا د قاعده شو زکات الوصیت شو اوس موږ دی و چې دی منسوخ دی په دې اعتبار سره چې موږ چې دا حکم د مور پلار په حق کې شي او دا ته محکم دی په دې اعتبار سره چې د دې آت حکم مور پلار تشي یا لکه دا اغي مان ده په دې نسبت سره چې وصیت بالمال شي نو منسوخ بشي او کې وصیت بالقران بالمعروف شي غیر منسوخ شي دا فیض الباری بیا دې چې وګوره اې ډېر خسته خبرې لیکل دي تا نظر شمه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال وما اقرأنا ابي بن كعب وقلنا علي وانا لندعو من قول ابي وذلك ان ابي يقول هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما نسخ من آية او ننسها ګوره ابي ابن کعب رضی الله تعالی عنہ چې وو نغه منسوخ نه مانل حضرت عمر سے اول د ابي سے صفت کی دا اوس مسله قال عمر سے بوي اقرانا ابينا اقرانا لكتاب الله ابينا یہ ډیر ماهر په قرات کې د قران ابي ابن کعب دی واقزانا عليون یعنی اعلمنا بالقضاء علیون دا مخ کې د عالمنا بالقضاء په ابیون باندې لیکل دي خدا د علیون سره متعلق دی
او بیا اشرف المدارس والے چې کوم د بخاری تصحیح کړی هغه نه راوړي ابیون ترکا حالانکه دا استاب کې داسې دی ابیون درا اقضانا علی یعنی اعلمنا بالقضاء علی دی او خط قاضی او ډیر پوا په مسائل د قضا علی سیب دی بس اوس دې ځکه خبره کېدا عمر سے وی و انا لندو من قول ابینا او منګه خامخا پریګدو هغه وینا دو بی سیب مان یاد شو منګه خامخا پریګدو وینا دو بی سیب ولی وذاکا اغدادا چې ان ابین یقولو ابی وی لا ادو شیان نپریګدم لستنا د یو سیز سمیتو من رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما د پیغمبر اسلام نه اوریدې دي مانو ابی ابن کعب وی چې کوم خبره د نبی پاک نه اوریدا زنه پریګدم عمر سے وی و انا لندو من قول ابی او منګه دا قول دو ابی پریګدو ولی پریګدو وقد قال کلام دې شاله عمر سے دے ابی نه دے وقد قال عمر سے بھی حالانکہ اللہ ویلی دی ما ننسخ من آیت او ننسها هغه چې منسوخ کوم دی او آیتنا یا رستو کو د نسخنا یا پرید په خپل ځای باندې خطا نه شيخه دا وقد قال کلام د عمر سے دی وګوره وان عمر سے وان لندو من قول ابی منګه د ابی قول پریګدو ولی ذکر وقد قال الله ما ننسخ الله ویل دي چې منسوخ کو ما ابي قول سره وي وذاك ان بين يقول لا ادو شيئا سمعت من رسول الله ابي وی چې ما یو خبره اوریدي نه پرېږدم اوس دې ځکه موږ د ابي قول بس پرې خود ولی قران وی چې ما ننسخ قران چې منسوخ کو ما او د ابي خبر نه مانم فسرال شو چلو او دې خلاصه به داسې شي علم د ابی په خپل ځای مسلم دی خدا قول د ابی په مقابل د آیت کې غیر مسلم دی خلاص خبره طریقه کوي کنه چلو مخه باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی چې وای دا مشرکین چې نیول دی الله پاک نائبان سبحانه توبه او دا یهود استاسو عاشی لیکل دي یهود زیر ابن الله عیسیانوی المسیح ابن الله او مشرکین عربوی الملائکه بنات الله نو یهودیانو په دې عقیده مشرک شو چې الله ابن ثابتې عیسیانو مشرک شو چې الله ابن ثابتې نو مشرکین عرب مشرک شو ومن بعدهم چې الله بنات او نائبات ثابتې جی وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن عبد الله بن ابي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذب ګور دې ته حدیث قدسی وي چې کله یو حدیث کې پیغمبر علی السلام الله ته نسبت کوي جماعت زما الله وي دا حدیث قدسی دی قال الله تعالی الله پاک ویلی کذبنی ابن آدم نسبت د دروغ کوي ماته ابن آدم دا منو کې چې دروغجن نه وي نه نسبت تا دروغ کوي ماته ابن آدم یا دروغجن غني مالرا ابن آدم ولم یکل له ذالک او دا دمر جرأت نو پکار غیلرا چراشیو په الله ذات په اعتراض کوي واشاتمنی او نسبت تا نقص کوي ماته مسلمان مدانک جماعت کنزل کوي وہ کنزل نہ مراسل نسبت تا کمی دے نسبت تا نقصان دے ځکه شتم وی هغه سیستا چې ته چاته یو داسې سیز نسبتو کی چې هغه د منسوبې له په حق کې د توهین او د سپکاوي خبره لکه زه ستاسو یم چې ته په ټکی نه پوهیږي نظام کنزل شواره بای کی تا خل ورته نو معنا شتمنی نسبت تا نقصان کوي ماتا ولم یکل له ذالک او داول مناسب نو اس تفصیل اما تکذیب ایای هر چی نسبت تا تکذیب دے درو جناول دی مالرا
فیزعمون دې بدبخت وای چې انی لا اقدر ان اعيده چې زه قدرت نه لرم چې واپس دوباره پیدا کم دې کما کانا لک چمخیو او لکه قرآن ذکر کوي د باس بعد الموت مسله چې مرګ نه پس ته زندگی یقیني داشته کې نشته. اوس مشرک به ایمان وای ان هذا الا اساطير هيهات لما توعدون نو دې منکر دی وی لا اقدر ان اعيده ز طاقت نه لرم چې دې دوباره جوړ کم کما کانا دا نسبت ته تکذیب شو. اما شتمو یا ورات دې کنزل دې ماتا فقوله دا وینا دې دا چلی ولدن زمان نسبتونه دي د اولاد زمال اولاد دي الله ته چې نسبت ته ولد کړي دا شتم دي. لکه دوی لیکلي چې د لازميږي امکان او حدوث الله حادث دي قدیم دي. فسبحانی نو پس پاکواله دې مال را ان اتخذ صاحبتن او ولدن. او سوال پوښي دې خو نسبت کی الله ته د ولد او زه پاکه ما د نسبت ته چانا د صاحبینا نو دارنګ نسبت ته ولدنا ځکه ولد خو ناراضي مگر د کارخانه ناراضي او کارخانه نشته د ولد به چته ناراضي. کارخانه پوښو کنه خبر دغه سارګله پوښ به ازم یو مرګره وکنه ناغي بوي د ماشومانو کارخانه ایوه خپل خبره کوله په د ماشومانو کارخانه په ماشومانو کارخانه یې کنه د بهر تقدیر مولوی سیبا ذکر قرآن اول ذکر کړي ان فسبحانی ان اتخذ صاحبا زمبرا او پاکما چې ځان له جوړه کما صاحبا چې صاحب نشته ولد به چتن راځي. وقوله تعالی بس دا بل مسله د شتم باندې یو خبره درته کوم شیخ الهند لیکلی دا او دا د مشکات په تقریر کې ده پوجګنا تنظیم الاشتات نه دی پای کې لیکلی دا دا مولیان هغه مطالعه مکه یو خدا چغی لیکلی دا چې دا شعر چې عبادت خدا بزرگ توی قصه مختصر بداویل نه دی پکار ذکر دی کہ وهم دا شرک دی عبادت خدا بزرگ یعنی ته او خدای په بزرګۍ کې برابر یې خدا الله بزرګي نرستو چې کومه بزرګي د بیا غستا ده نو په دې کې تاسو شریک شوي. عبادت خدا بزرگ معنی بعد از بزرگی خدا تو بزرگ است ناغوی دا موائے دیکھ توہین دے دیمه خبره د شتم معنی ډیر ناشنای کړی دا و نسبت ولد الله ته نسبت کول د ولد شتم ولې دی وی شتم وی نسبت عیب ته بس نسبت عیب ته شتم وی اوس الله ته ولد نسبت شتم ذکر دی چې الله هم جنس نشته هم مثل نشته چې هم جنس نشته نو اوس کې توای چې عزیر ابن الله دی نو غیر جنس او غیر مثل دی هغه ته مثل کوي وی دې داسې مثال دی لکه یو سره یاد لکه یو خزي بچے پیدا شي د مار په شکل د پیشو په شکل د چندخه په شکل نو دا عیب دی فلان کې خزنه چندخه پیدا شو عیب شو حالانکه په ډیرو صفاتو کې دا خزو چندخه برابر دي حیوانیت کې دواړه برابر دي حیوان دواړو ته ویل کیږي په ماکولاتو کې مشروباتو کې یو باغمس کې داومس کې دارنګي په حیات او موت کې د زمکه په هر څه کې خو بیا هم چې دې کې نسبتو کې د فلان کې خزنه پیشو پیدا شو نو دا عیب دی نو انسان او د الله په منځ کې خو هیڅ نسبت نشته دی بیا ته څنګه وایي چې دا انسان د خدای زوی دی دا دوی کنځل دي ډېر ښه خبره کوي باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وګرځوي زید ابراهيم مقام مصلى زید مانځه اوس تفسیر رستو کوي درمیان کې مصابتن
یسوبون یرجون. او دغه مسابت للناس و امنن ذکر ده کنه نو درمیان کرای مسابتن. اوس دا مسابتن معنا خو عام مشهور دا د چې زید ثواب ده او دلته مسابتن په معنا د مرجع کوي. مسابتن یسوبون یرجعون. مسابتن د یصاب یسوبون ده او صاب یسوب په معنا د رجع سره ده. مسابت للناس زید را ګرځیدو د خلقو. یسوبون راضی خلق دی زیتا من یرجونا. چلو تکڑا شمولی سیوا بس گورا ماتے پری دا گورا حضرت عمر سے وی وافقت اللہ فی ثلاث ما دا اللہ موافقتو کا پدریو فیصلو کی سمانا دا فیصلی دری دا اللہ وی زما دا خلی نراؤوتی نما دا اللہ دا تقدیر موافقت اکر دا دیر عجبناک خبر دا پا نفس الامر کی فی الواقع دا اللہ فیصلی وی خود دی دا نزول نمخ کی زما دا خلوینا دا اللہ راؤوخ کلی وافقت ربی فی ثلاث. دا ډېر خسته جمله ده. وفي روایت وافقني ربي في ثلاث. الله زما موافقت په دریو کې وکړه چې ما یو درې خبرې وی وکړي چې خدای حکم راولېګا. خو دې دواړو کلمو کې لومبه خبره زیاته خوند ورده چې ما موافقت وکړه درب په دریو خبرو کې. یا کې وای وافقني ربي الله موافقت وکړه زما په دریو کې زبردست معنا الله احکارک موافقت خپل ما سره پدریو خبرو کې. دا اصل کې موافقت زما رب سره او الله دا څه احکارک او دا بتاو زمخ کرا شيخه اوس یو سره د دانوي چې عمر سے په ذهن کې دا خبر څنګه رااله. دا بتاو ته بخاری کتاب الجihad کې راشي چې نبی علیہ السلام فرمایي لكل قوم في كل قوم محدثون وان كان في قومي فهو عمر. او محدث په معنی د ملهم دی. هر قوم کې داسې خلقو چې هغه ملهمونو ایتب الهام کې دی شو او زما په امت کې هغه کس چې ملهم دی هغه عمر دی. نو اوس چې دا ملهم عمر شو نو ګویا کې د عمر په ذهن کې دا الهام واچول شو چې ته مطالبه وکړه وتخذ مقام ابراهیم مسلم واچول شو چې ته د حجاب مطالبه وکړه. ٹھیک شو نو دې مطالبه شروع کړه. نو دا وافقت ربی خسته خبره شو ځکه چې دې ملهم من الله دی او دا خسته بخاری بتا تراش ان شاء الله. یو دا خبره چې قلت ما یا رسول الله مکه چې کله فتح شو ما یې د الله پیغمبر لو اتخذت مقام ابراهیم مصلا لکان حسنا مقدر کې چری زید ابراهیم مقام ابراهیم د جای نماز زید مانزو ګرځول شي چې 2 رکعات موږ د شکرانه ویل شي دا بقي. فانزل الله تعالی واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نو چونکه د ملهمو ځکه ورته الله واچول او چې دې کارک الله ول تایید وک چاو دا ورته مازر کې اچولیو او دا د دې ملهمیت دا عمر کمال د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تو دمر عظیم پیغمبر تشتا شاگردان زم الله خبرې کوي. وقلت ما یا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر. راضی ستا کمروتا بد خلقنا او خلقما لکه حجاب لانو کنا فلو امرتا امات المؤمنین بالحجاب کتاب امر کوي زمنګا میندو تا د پردینو خبي فانزل الله آیت الحجاب پردی حکم راغی. وقال دی وبلغني معاتبه النبي صلی الله علیه وسلم. حدیث مګ ډیر وګت ما کېلو ما ته ورسېده دا خبره معاتبه النبي ایتاب زورونه د پیغمبر علی السلام باز نسائی باز خود ہوتا هغه مرګري تو کنه نو ما ته ورسېده خبره چې نبی علی الصلوۃ والسلام خپل خودو کې چا سره سخت کلامی کړی دا زورونه ور کړی دا. فدخلت علیهن نزلارم دوی څخه
قلت ما ورتوي ان انتهيتنا کی چرتاسو من شوي د پیغمبر الله تکلیف ورکولنا نخا او ليبدلن الله رسوله خيرا منكنا یا بل په بدله کې ورکی خپل پیغمبر ته د تاسو نخي خزي معنی څه شو یا خدا عادتونه سم کوي او کینو الله بخپل نبی لا تاسو به نوري خيسته خزي ورکی حتا اتیتو اهدان نسائی تردی چرالما یو بیبی دا حضرت سیب سخا چم سلمہ دا یا بل بیبی دا قالت دیو یا عمر اے عمر اما فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کار دستا بارد پیغمبر علیہ السلام ما یعزو نساہو حتی تیزہن ما نفیہ دا پیغمبر اخپل بیبیانو تا اغواز نکی تردی چتو ورتواز کئی مانس نبی خپل بیبیانو سره سختی نکي نو ته ولې کوي نبی خپل بیبیانو ته دا خبر نکي نو ته ولې کوي من یاد شو ما یذن ساهو پیغمبر واز نکي خپل خذوتا حتا تیزهن انت ترضی چې واز کوي ته ورته دا حتا ګوره غاید مخ کې تایزونه دا ګوره چې نبی پاک خپل بیبیانو ته واز نکي ترضی چې ته ورته وکي چتو کی بیان بھی مواز کی منا نبی خپل بی بیان ته واز نه کوي ترجی چت تواز شروع کی معنا حق د واز د نبی دې مونږ ستا حق د واز مونږ ته نه جوړیږي فانزل الله تعالی اصاربو قریب دا چې رب دې محمد علی السلام ان طلقکنا فرضا کده طلاق ورکی تاسو لا ان یبدلوا پدک ورکی ورتا ازواجن خذی خیر من کننا تاسونا خیستا ورا د تاسونا پادتنو کی مسلماتن تائباتن طول صفات اتا وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى ابن ايوب قال حدثني حميد سمعت انس عن عمر چلو مخکدا باب تفسير قوله تعالى ويرفع ابراهيم القواعد من البيت اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بس امام بخاری اسوی القواعد اساسه واحدتها قاعده اس ګورا ويرفع ابراهيم القواعد اوس دا قواعد جمع ده د قواعد دو معنی دي یو د قواعد معنی دا د هغه خزي د نکاح نه پاتې ناست خزي ایو د قواعد معنی دا بنیاد د کور بنیاد د زمکی بنیاد د مکان امام بخاری په دې کې فرق کوي چې قواعد کې مفرد مؤنث قاعدتون شي نو مراد نه اساس البيت دي او کې قواعد مفرد مذکر قاعدون شي نو مراد نه خزي دي چې د نکاح نه او د ازواجو نه پاتې دي لوجد عمر رسید دینا او قران کې دوه والقواعد راضي زمانہ کې وایي يرفع ابراهيم القواعد نو مراد بنیان شو ابادي بنیاد واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم القواعد قواعد په دې آیت کې معنی وکړي القواعد قواعد په دې آیت کې اساسو بنیاد د بیت وی واحدتها قاعده چې دې قواعد مفرد قاعده راځي اول قواعد من النساء اغه ناستی د خزنا په کورونو کې هغه سدي واحدها قاعد اد قعود نه ده نو هغه ناستی دي په کور کې دلته غټي ناستی دي په دیوال کې چلو مخکې دا وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن محمد بن ابي بكر اخبر عبد الله بن عمر عن عائشه رجل دا روایت موږ مخکې ویل خدا الفاظ نو ها حاصل دا دی چې عائشہ به فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دا روایت بیان ک چې قریش مکه چې کوم دی بیت الله شریف جوړ کا په نوی عمارت باندې جوړاو چنده وځه کم شو د بنیادی خلیل چې کوم دی هغه بدل کا ٹھیک شو او هغه مربع جوړ کا
نو هغه پاتې زی چې کوم دیوال نو هغه نن چې کوم ځکه تاسو هغه ته سوې حتیم وای او دی حدیث کو ته هجر ویل شو دا هجر بار پاتې شو حتیم لوجد قلت چندینا نو کچری دا قوم نیوی مسلمان شوی نیوی نما بدا نړولیو او د ابراهیم په قواعد باندې ما بخښاره کړو ٹھیک شو دې ځکه دغه مسله ذکر ده او دا موږ مخکې ویلې ده یاد درته خجی اوس واکې دا ورته وی حضرت عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام فرمایلو علم ترى آیت سنوی نه ان قومک استا قوم قریش بنوا الکعبہ جوړ کړي وکعبہ وقت سرو عن قواعد ابراهیم او کمه وکدوی د بنیاد ابراهیم نا وقت سرو سو کول کمواله وکدوی د بنیاد ابراهیم سیبنا فقلت ماوی یا رسول الله الا تردها على قواعد ابراهیم اینای دوباره کې په بنیاد د ابراهیم علیه السلام قال نبی علیہ السلام لولا حسان قومک بالکفر کې چر نه وي هغه نه وی والے د قوم ستا په کفر پر خودو کې نه وي قرب د قوم ستا پر خودو د کفر اني مسلمانان شوی نه وي نو ما بدا کار کړو او ځکه نه کوم چې بیا به دوی ګره جمعه ترانه فقال عبد الله ابن عمر ایله موقع ملاو شو عبد الله ابن عمر وی لئن كانت عائشه سمعت هذا کہ چروی عائشہ چاوری دی دا خبره د نبی علیہ السلام نا نو ما اورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګمان نکوم په پیغمبر علیہ السلام ترک استلام رکنین چې پر خودلو لاس لګول دی رکنین ہوتا الذين يليان الهجره هغه د رکنین چې هجر ته نږدې دي کم هجر د حتیم او دې ته هجر ولی وی چې دا هجر د مختوم نه دی محجور نه دی محجور معنی مختوم دی الا ان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم خود الا دا استثناء دا سند ترکنا دا ما اورا رسول الله ترکا الا دا استلام د رکنینو زکه پرېخه دی کان البيت لم يتم على قواعد ابراهيم بیت الله مکمل شوی نه دی په بنیاد د ابراهيم فل حاصل دا رکنین په خپل اصل دیننا زکه نبی استلام نه کړي او ګور مولانا صاحب تا تمامه کی ویلو کنه د بیت الله شریف څلور ګټه دي مربع دي دا رکن یمانی دي د تلاش لګول شي کولول نشته دي دا رکن حجر اسود دي لاسم لګوا او چې موقع ملاش نو کولیکا دا رکن شامی دي نو دې جنا ختم دیوال شروع کیږي دا رکن عراقی دي نو په دې ختم دیوال ختميږي نو د دې دوه رکنینو استلام ولی نشته چې دا رکنین علی قواعد ابراهیم نشته نو معنا کې چې دا علی قواعد ابراهیم وې د دې په استلام وو خو نشته پسرال شو چلو باب دې په بیان د تفسیر د دې قول د باری تعالی او اے مسلمانانو په جواب د يهوديانو آمنا بالله وما انزل الینا موږ د الله توحید باندې ایمان دي او هغه قران چې موږ ته نازل کړی شوی دی آسان دي شابه وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى قال كان اهل كتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيه دیبا لستدا تورات په لغت عبرانی کې ويفسرونها بالعربيه او تفسیر به په عربی کې کاو پر دای کتاب لغت عبرانیو او تفسیر په عربی کې کاو لآل الاسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا تصدقوا اهل الكتاب د اهل کتاب تصدیق مکوئ ځکه دا محرفین دي چې په معنی کې تحریف نه کړي او ته چې مصدق دا کلام محرف نشي ولا تکذبوم او دوی ته نسبت ته دروغ مکوئ ولی کتر دې ناقل د صدق وي نو ته چې مکذب د صدق نشي ګناګار بشي نو ښا او چې دوی ته وي نو ته بسوي وقولوا آمنا بالله وما انزل الینا
و الله منو هر هغه وحی د قران او د تورات منو چې متراغل دي بس مثلا شو دې ته ادب وي مخکې ما تفسير قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ګوره دا مسله مخکې تیر شوی دا علماء کرام او صلحای امت او د خسته خلقو او مختلف خیالات او تصورات کوونکو مرګرو دا هغه محتم به شان چې کوم ده کنه هغه شوبه ده ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حق د تعویل قبله کې منګه دا مسله مخ کې ویلې و خدا پته نه لګی دا چې دا تحویل کم جمعات کې شو التمات تاسو خبرې کړې وي او دې ځکه دغه تایید دی او خسته خبره ده یو دا چې تحویل ابتدا په مزد ماسپخین کې په مسجد د بنو حارثه چې ته دې زمانه کې مسجد ذو قبلتین وای او دغه نرستو ډومبه کامل مز چې د حضرت په مسجد نبوي کې شو نغه مز د مازیګرو او دې ځنه دا مسله ثابت شي دیمه خبره د قد نرا تقلب وجهک فی السما چې د پیغمبر علی السلام خواهش وو په انتظار د آمد جبرئیل پراوړو د وحی په بدلولو د قبله سره اوس دلته کې بخاری کې وکانه یوجبه ذکر کیږي خدا تفسیر یاد کا باب قولی تعالی سيقول السفهاء من الناس زرد چوبوي دا قمقلان کې چری دا آیت د تحویل نمخ کې راغلی او کې بعد میں راغلی نو تاکید ہے سيقول السفهاء من الناس یقینا وی دا قمقل د خلقنا ما والله من قبلتهم چاوار دوی د قبلینا التي كانوا عليها چوسه پوری په مسکاو بیت المقدس ولله المشرق والمغرب نشته د تقدس په یو جهاد کې د جهاتنا اصل تقدس په تعمیل د حکم درب کې دی او لله المشرق والمغرب یادی من شاء الى صراط مستقیم قربان وفي قال حدثنا ابو نعيم سمع زهير عن ابي اسحاق عن البراء النبي صلى الله عليه وسلم صلى حدثنا ابو نعيم ابو نعيم سمع زهير عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس یا مقدسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرو بیت المقدس تا 16 شپارس میاشتي او 17 یا ولس میاشتي وکانه یوجبو لکه ګوره کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه ته راغلو نو 12 د ربیع الاول او بیا دغه کال چې تیر شو نو بیا په بل کال په 15 د رجب کې څه شو تحویل د قبله وشو دا شپارس میاشتې او درې ورځې جوړیږي او کچره ربیع الاول مکمل کی او بیا رجب مکمل کی نو بیا سوال جوړیږي دا ول جوړیږي بیا 17 شهر وکانه یوجب او نبی علیہ السلام چغیله ودا خبره خو خوله ان تكون قبلته قبل البيت چې شي قبله د حضرت قبله د کعبه زکه چې یو خدا دانه چې وطن یو نه زکه وطن ته مینوا نه اصل کې خلیل سره محبت ابراهيم خلیل سره په زما د نیکه قبله چې کوم اذن هغه مال پکاره ده او درېمه خبره ده چې بې تعجب مان داوا چې هغه افضل القبله وا او د افضل النبي نو الیق بشانه داوا وانه صلی بشک نبی علیہ السلام ذکرو او صلی صلاه العصر معنی صدا او صلاها یعنی صلی صلاه العصر یا اول صلاه صلاها صلاه العصر اول هغه موزه چې پیغمبر اسلام کړو موزه مازیګرو کومځه کې کړو مسجد نبی کې او ارچی تحویل د قبله راغلو نا مسجد بنو حارثه
چاغه ته مسجد ذو قبلتين وي ادم اسپخین ټیم کېو وصلى ما قوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مذکرو مرګرو فخرج رجل نرابار شي یو سره د مسجد نبی نا چوباد ابن بشر دی یا عباد ابن نوحیک دی وک ممن کان صلی ما ودد هغه چانو چې نبی پاک سره مذکرو فمر علی المسجد د تیرې د پخوا کې دی جمعات چې دا مسجد قباء نه بل جمعات دی هم راکیونا پرکو کیو بی اشهد بالله قسم کوم پنوم د الله باندې لقد صلیتم عن نبی صلی الله علیه وسلم قبل مکه ما مسکړو نبی علیہ السلام سره مکی طرف ته کعبه طرف ته فدارو کما هم ذرا اوګرځدل کعبه ته د شامنا کعبه طرف ته چې څنګه وو قبل البيت وکانه زیمات بس اوس ګوره بعض خلک داسې او چغا په دې شپاړو سمیاشتو کې مړو خپل مرګ سره مړو دای جنازي شوی او دای تدفین بل شان شو قبر اګه داسې آی تدفین بل شان له اوس بس کیږي نو خلقو د خپلانو په ذهن کې خبر رااله وی وکانه الذی مات القبلته او هغه کسان چې مړ شو القبلته په قبله منسوخه په زمانه د قبله منسوخه قبل ان تحول قبل البيت مخه تحویل د قبله د بیتنا رجال زوانان قتلوا چای وجل شو نو دوی لم ندری ما نقول فيهم نه پویګو چې دای په بار کې سو ویو ایمان کامل محفوظ جنازه صحیح مزونه صحیح یا ورث باطل نو فنظر الله تعالی وما كان الله ليذي ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم ندی الله چې برباد کی ثواب د اعمالو استاسو الله په خلق نرمي کوونکی مهربان جی باب تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا باب دې په بیان د دې قول د باری تعالی وكذلك جعلناكم او دا زمون کمال دی چې من تاسو ګرځولې امه وسطا یو امه عادله وسط په معنا د عدل دی لتكونوا شهداء على الناس چې شیطانو بیان کوونکی په خلق باندې یا گوی ور کوونکی په خلق باندې لکه چې دا امت وا گوی ور کوي په نوح علیہ السلام باندې ويكون رسول علیکم شهیدا او حضرت امام الانبیاء پتا سو بشی گوا پر د قیامت یا پتا سو بشی بیان انکے په دې دنیا کې جی آسان دی قال حدثنا جرير وابو اسامه واللفظ لجرير عن الاعمش عن ابي صالح فقال ابو اسامه حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامه راوب بلش نوح عليه السلام پر د قیامت فيقول نوح عليه السلام لبيك وصادق يا رب حاضرم تا تابعدارم حکم ساتا اے زما رب فيقول تشو فيقول الله بورتي هل بلغت اتا قومت توحید رسول فيقول نام نوح علیہ السلام بھی آو فيقال لامتي الله بد نوح علیہ السلام امتوي هل بلغكم اينو تاسو بیان کړو فيقولون ما اتانا من نذير ذا عبد بخت وي چې موږ ته څوک نور راغلي چې بیان کړي فيقول الله با وی نوح علیہ السلام ته من يشهد لك تاسو گواشته داخلو انکار کی اوی جی محمد و امته زما گوا محمد علیہ السلام د امت ته فیشهدون انه قد بلغ دا امت با گویو کی چې دی نوح علیہ السلام باقاعده تبلیغ کړو بیان کړو دا قرآن کې شته کنه په سورته بقره کې دا تفصیل خوشته کنه فرات خان دی دیوم خفیر چې زه مخکې نه ته نه به دې تل کې تلوا ونه شو کنه انه بلغ ويكون رسول علیکم شهیدا او پیغمبر بشي پتا سو گوا سمان شو امت به چې او جدي بیان کړی دي آی به چې نه جدي دروغ وي پیغمبر به نه دی رښتیا وي دی حق وي ما ته وی شو او ما دوی ته بیان کړو ادي ټیک وي فذلك قول جل ذکره دا مستاق د دې قول د باری تعالی دی جل ذکره
چې دې لوی شان دې دغه جی وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والوسط العدل امه وسطا امه عادلين اکمغه مانکو مزکین بالعلم والعمل علم او عمل دواړو سره تزکیه کړی شوی دا او دا عادلان دي او ډیره خسته ترجمه مزری کړی دا چې امه وسطا کې عادل دي مخکره لتكونوا شهداء شهادت پر عدالت شرط نو اول الله پاد دې امت عدالت ذکر ک نو پس شهادت له اعتبار ورک مخکې دا باب تفسير قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إنما من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان ګور دې آیت کې حکمت ته تحویل د قبله ذکر کیږي چې د امر په تحویل د قبله منګه ولې ور کړو د دې وجنا چې تابعداران د غیر تابعدار نه منګه جدا کو او تمیز په معنا د جدا کول سره وکری وکری کر کې دکھا دیوا پوښګنا جدا جدای کما وما جعلنا القبلة معنا یاد شو وما جعلنا القبلة مگر نه د ګرځولې حکم په منسوخیت د قبله د بیت المقدس معنا وکوه ما جعلنا القبلة ما امرنا بتحويل القبلة ما امرنا بتحويل القبلة مگر امر نه کړي په تحویل د قبله د بیت المقدس التي كنت عليها چې ته پاغي وي دا معنا خسته ده الا لنعلم يبل معنا ما جعلنا القبلة او ام دې معنا کوما منګه امر نه کړي په تحویل د قبله چې کعبه ده كنت عليها چې تو اوس پیه الا لنعلم مگر چې معلوم کو من يتبع الرسول سوق د تابعداري کې د پیغمبر علیه السلام ممن ينقلب على عقبيه دا ډلنا چاوړي په خپل پوندو باندې اگر چې دا تحویل د قبله چې دا لکبیره ډیره مشکل او ګرانه ده الا للذین هدى الله مگر مش مشکل نه ده پاغه چا چې الله له توفیق ورکړي چې الله سوق دي هاديان چې رښتینی دي په تابعدار د پیغمبر سره وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله چې برباد کی ثواب د عمل نستاسو ان الله بالناس لرؤوف رحیم قربان دتا نه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بين الناس يصلون الصبح في مسجد قباء جاء عن ابن عمر بين الناس ناغانو خلق يصلون الصبح چې موږ سار کاو فی مسجد قباء مسجد قباء کې اس جاء جائن ناسا پراغی اوراتن کے عباد ابن بشر فقال دی خلق توی انزل اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآنا اللہ نازل کر دے پیغمبر باندې وحی قرآن بمانے وحی این یستقبل الکعبہ چمخ کعبی تواڑا فاستقبلوها مرگرو کعبی تمخواڑا فتوجو الى الکعبہ نطول خلق کعبی تمخشو مخواڑو مسئلے باندې پوښ مولانا صاحبہ په دې باندې موږ بخاری اول کې باز کړ دې چې دا خبر واحد نو په خبر واحد خو محتمل د ځنوم وي ها ارضی په څنګه عمل وکړه په دغه موږ جواب کړو چې دا اگر چې خبر واحد خو مقرون بقرائن القطعیه لکه چار وخت د پیغمبر علی السلام په درسګاه کې د قبله د تحویل مسائل وو اوس بکی نو دې ته یقین راغی چې حضرت سے چمن طویل نو هغه وشو جی بس ز زیارت ته ز پاسه کنه چته وای دا مطالعه ډېر کوي دا بزي دا خسر اوریدلی خدای ز تاسو یو سورہ دی ما دا ټول مفسرین